ته په یو شعر باندې شروع کوم وی فنکار ویل چې ښه فنکار یم خو ستار مې نشته وی فنکار ویل چې ښه فنکار یم خو ستار مې نشته وی ستار ویل چې ښه ستار یم خو فنکار مې نشته وی زه وطن ته په جړا شوم چې دا خوار ولې وی زه وطن ته په جړا شوم چې دا خوار ولې وطن ویل چې خوار نه یم خو غمخوار مې نشته زه تاسو ته وایم دا وطن بالکل صحیح جوړه کړې وه دا 70-71 سال د کومو ظالمانو چې په دې خاوره باندې حکومت کړی دی هغو د وطن سره ظلم کړی دی دا واحد لیډر دی عمران خان چې هغه به انشاءالله د دې وطن د دې خاورې او د دې خلکو د دې پاکستانیانو به انشاءالله خیال ساتي او لګیا دی د دې ملک د تېر شوي خلکو چې کوم د شین پاسپورټ عزت جوړ کړی وه تاسو ته پته وه چې څه حال و د هغې د بحالولو دپاره عمران خان چې په کومه طریقه لګیا دی د دې پاکستان د امیج د بهتر کولو دپاره چې عمران خان په کومه طریقه لګیا دی او د مدینه ریاست او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د دین اسلام په باره کې چې هغه په اقوام متحده کې کومې خبرې کړې وې دا ظالمان خو په پاکستان کې هغه خبرې نشي کولی کولی شي نشي کولی نو زه ستا نه دا تپوس کوم ټیک ته سخت وخت دی راځي به په قوم باندې سخت وخت راځي خو موږ به د خپل لیډر نه سره ودرېږو او ولاړ یو سره د هغې وجه دا ده چې دا روان دی دا وخت او انشاءالله ډېر ژر به دا وخت تېر شي دا سخت وخت به تېر شي ځکه چې تا د ملک په داسې حالاتو کې میلاو شوی چې ته ډیفالټر کېږې ته چې یو زخمي یو بیمار وي هغه ته ډاکټر اپریشن ولیکي یو خو د هغه په اپریشن باندې خرچه راځي بیا د هغې لپاره دوايانې پکار دي او د هغې نه وروسته د هغه په ټیکېدو باندې وخت لګي که نه لګي لګي که نه نو چې لګي دا وخت هم دغه شان دی لږ لګي خو انشاءالله هغه وخت لرې دی چېرې دا ملک به انشاءالله ښه طرف ته لاړ شي زه یو دوه درې خبرې نورې سره کوم بیا به د ترقیاتي کارونو باندې راشم ځکه تاسو هم دې ته ناستې راغلي دا ډاکټر حیدر علي صاحب ناست دی د یو خبره کې نن د ده نه هېره شوې ده به یې ته زه وکړم دی اکثر وایي دلته یو متل کوي هلته بازدره ده هلته یو علاقه ده نو په هغې کې د هلکان راوتي وو د ورځې ته ګرځېدل راګرځېدل هلکان یې بس د دې کې هم بلا شي هلکان نه څوک یو چغه وباسي څوک بله چغه وباسي هغه غونډ شوي وو نو ګیدړې په لاس ورغی وزګار وو نو ګیدړې ونیو چې وینې وایي راځه وایي اور ورته پرته کوو سیزو ده ګیدړ سیزو نو اور یې ورته واچو نو ګیدړ عجز چې دی هغه ټوپونه ډېر زیات وو د پروړې ټوپونه یا د ټانټو ټوپونه نو هغه عجز به د اور مړ کولو دپاره کله په یو ټوپ کې ننوت او کله په بل کې دا ټول ټوپونه یې غولوسېدل نو زه دا وایم په دې سوات کې هم ډېر د پاسدرۍ ګیدړان دي او په دې خیبر پښتونخوا کې هم ډېر د پاسدرۍ ګیدړان دي هغه چې دی همیشه لپاره د دې خاورې لپاره هغوی هېڅ هم نه دي کړي او زه ته دا وایم کومه واده چې سره موږ کوو انشاءالله هغه به پوره کوو دا دروغ به درته نه وایي ځکه چې زه د دې خاورې بچی یم سبا به د ما ستا سره په غم غادي کې سترګې لګي سبا به زه ستا سره د بل ځای میلاوېږم نو انشاءالله هغه خبرې وي چې تاسو به فخر محسوسوئ چې دې وزیر اعلی صاحب زموږ خپل وزیر اعلی صاحب د دې خاورې بچی او زموږ سره کم لوظونه کړي وو هغه لوظ یې پوره کړی دی موږ ته یو بل سوال که نه کومه په اخره کې به درنه یو بل سوال هم کومه زفره بس کړلی شه ګوره بله خبره واورئ زه به د لږ غوندګې د خیبر پښتونخوا د ترقیاتي سکیمونو حوالې سره خبرې وکړم خو دلته سوات ایکسپریس وی جوړېږي نو په دیر کې ډیر ایکسپریس وی جوړېږي او ډیه خانه پورې د پېښور نه والا پېښور ټو ډیه خان ایکسپریس وی هم جوړېږي هغه هم تقریبا 297 میار ګروپو پروجیکټ دی که بل طرف ته په سوات کې میګا پروجیکټ سي په هره ضلع کې د خیبر پښتونخوا میګا پروجیکټ روان دي یوازې خو چې یو CRTC موږ جوړ کړو زه چې وایم دا خلک د دوی پلانینګ نه و دا ظالمانو نن چې بابا دا وړو پسې په غنمو پسې منډې وو دا وړي وو د پلانینګ نشته او دا ځمکه په هغه سدرن ډسټرکټ کې پرته ده
د کوټ نه والا ډي خانه پورې د دې لپاره چې موږ کوم سکیم کوو چشمه رائټ بینک نه لیفټ کې نه چي دا غیر به ان شاء الله سلور لکه اکړه ځمکه د هغې د لاندې اوبه کېږي اوبه خورده او برابرېږي فصلي ځمکه به دې جوړېږي 2 لکه اکړه الریډي موږ د کوملزام ډیم د لاندې د اوبه خور د لاندې راوستله د هغې سره به ستاسو انشاءالله د غنمو او د وړو زموږ د خیبر پښتونخوا مسله همیشه دپاره شي دا پلانینګ کول غواړي سره خو پلانینګ نه و موږ زما لیډر چې دی هغه د روان نسل سوچ کوي هغه د روان نسل سوچ کوي هغه د روان الیکشن سوچ نه کوي چې زه به روان الیکشن ګټم هغه د پاکستان او دې ځوانانو سوچ کوي چې دا ملک ښه شي ترقي وکړي او دې ځوانانو مستقبل بهتر وي او سیف شي محفوظ شي هغه دې لپاره لیکلی دی ځکه لکه سختې فیصلې شته او دا موږ برداشت کوو انشاءالله دا سختې فیصلې به ښې طرف ته ځي انشاءالله ورځي دغه شان دی هیلث کارت باندې ما خبره وکړه په خیبر پښتونخوا کې بل یو د سټي انفراسټرکچر پروجیکټ حوالې سره یو پروجیکټ دی او هغه د 100 ارب روپو پروجیکټ دی په هغې کې ټوله صوبه ده او په هغې کې غټه خبره ده چې د مینګورې په یقین مې خوا ته ولاړ دی د مینګورې ښار ته د اوبو ډېر سخت تکلیف دی اوبه پکې نشته دا دلته ناست دی دلته او زموږ غټ ښار دی زموږ هیډ کوارټر دی د 16 ارب روپۍ خو په هغې هغه پروجیکټ دی ګریټر واټر سپلای مینګورې دا صرف د مینګورې خبره کوم دا نورې خبرې به تاسو کوم زه راځم اوس د دې حلقې هغه سکیمونو ته راځم یو خو دا ده چې په سوات کې کم زموږ ایس پي اوز وو سپیشل پولیس فورس چې دې اجازهګانو څومره قربانیانې ورکړې خو چا نه یې پرمننټ کړي زه چې رالم په ورني د کال کې مې دا خلک پرمننټ کړي مې د 2 هفته چې میلاو شي ورته دا په صحابه د صوبه کې 15-16 کسان دا ټول پرمننټ کول دا دم ما کړي دې نه اول ځل په دې سوات کې 14 پولیس سټیشن د لمه منظور کړو 14 پولیس سټیشن پای کې 2400 ویکنسیانې دي ته خوشالي خبره ده چې په منګوره کې په تاریخ کې په اول ځل باندې د ښځو لپاره پولیس سټیشن کولاو شو خو یو ښځه نارینه پولیس سټیشن ته نشي دی دا به د زنانه پولیس سټیشن ته ځي او هلته به خپل کیس رجسټر کوي دې نه علاوه ټریفک هیډ کوارټر په سوات کې راغی یو مینی پولیس سټیشن په پیوچار کې راغی نو دا اترو په کالام کې تاڼه ته جوړېږي نو دا کارونه چې دا روان دي او دا به مخکې ځي زه تاسو ته نن دا خوشخبري درکوم د سوات ایکسپریس وی فیز 2 کوم چې د چکړې پورې به راشي دا د چکدرې چې کوم پروجیکټ اکثر خلک په باندې ترکیب کوي چې دا سوات فیز 1 چې دی دا سوات پروجیکټ نه دا د چکدرې پورې په دې باندې پوره ملکن ډیویژن آباد دی نو ستاسو چې کوم دلته راځي انشاءالله د دسمبر په میاشت کې به عمران خان صاحب راولو او د هغې به افتتاح کوو انشاءالله کار به شروع کړو د دې نه علاوه زه چې په کوم حلقه کې ولاړ یم په کالام کې کرکټ ګراونډ دی انټرنیشنل سمر کیمپ هلته لګي د کرکټ چې څنګه په ابټاباد کې دی دا انټرنیشنل کھلاڑیان به راځي او په کالام کې به سمر کیمپ لګي او دا خلک به هلته کرکټ به کوي تاسو سره تاسو به ورسره انشاءالله کرکټ کوئ میچ به ورسره تاسو کوئ انشاءالله دغه شان دي د ټوریزم پروجیکټس بلاشهري د هغې نه علاوه یو ماډل سکول دی په سوات کې هغه ماشاءالله بس تاسو د حلقې ته ورکړی دی دلته به انشاءالله ماډل سکول جوړېږي دې نه علاوه د انجینرینګ یونیورسټۍ کیمپس دی هغه بلډینګ چې کوم کې به افسرشاهي مزې کولې هغه مې د بچو د سبق دپاره وقف کړو ما په دې کې به زموږ بچي سبق وایي د هغې نه علاوه بلاشي روډونه دي کالام دومره وډن دی چیل بشي ګرام دی بلاشي روډونه دي ولې نومونه دومره راځي نه بهرحال د بلاشي اترو روډ دی بلاشي روډونه دي پایږي انشاءالله د هغې سیده به زه کالام ته راځم په خپله باندې بله جلسه به هلته کوم انشاءالله د هغې نه علاوه په دلته چې موږ کوم ولاړ یو دلته 158 میګاواټ دی پروجیکټ دی د 150 ارب روپو تقریبا د ورلډ بینک سپانسر کوي یو کالام کبرال دی یو مدین دی څنګه چې ډاکټر حیدر علي صاحب خبره وکړه چېرې ارزانه بجلي چېرې دا ځنګل هم بچ شي او د کیس هغه مشکلاتو نه هم خلاص شو نو انشاءالله دا مې سرلوز دی چې دا بجلي به تاسو ته موږ په ارزان ریټ باندې درکوو انشاءالله ورځ دې نه علاوه یو بل روډ کوم چې د مدین نه د کالامه پورې د هغې فیزیبیلیټي سټډي د پرماف کې کیچې ته ویلي دي په هغې موږ فیزیبیلیټي کوو انشاءالله فیزیبلي نو دا به د بل بایپاس جوړېږي د کالامه پورې انشاءالله ورځ
دین علاوه دلته کې ستاسو په دې حلقه کې ما چې حساب ولګو نو د 2 کربو روپو روپونه کاوره درته راوندې سو د 2 کرب لکه د 200 روپو کارونه دا راځو وایي چې کوم خلک پاتې شوي دي هغو دله چې هغو به تاسو به زه څه نه یم مړ پس کړېدلی نه یم بدل دا ټول چې دي دا هغه ټول د پالتنۍ ګیدړان دي خلاص شي که نه خبر هم نه پوهېږي یار ګپ لګوه یاسې هوښیار دپاره اشاره پکار دي تاسو ته ما اشاره ونه کړه چې دا د پالتنۍ ګیدړان دلته هم ډېر دي په دې خیبر پښتونخوا کې هم ډېر دي په دې پاکستان کې هم ډېر دي د ځان د اور د مړ کولو د بچ کولو لپاره ټول توپونه شیندلي وو نو دا ظالمان چې دي دا هر څه ستاسو د هر څه چې خوړې دا خپل جیبونه ډک کړي چې کومه پارټي راغلې د هغه ځان موړ کړی دی اوس به د خلک ټوکړې هم زده کوي مزې کوي دا ټوکړې بازي نه وایي دا به ګرامه وتی د ځان تیار کوي دې ژبه ځان تیار کوي یو خو کتاب راوړی وي دا قرآن پاک دی نعوذ بالله انګریزي کتاب دی وي دا دغه دا قرآن پاک دی هغه په اسلام په نوم وډ واغځه اسلام آباد ته ورسېد که ورسېد نو اوس چې دا نور راځي هغه مخکې چې دلته تیر شي به دا ټوکړې کوي مزې کوي دا مزې په ښار کې دي اوس مزې کوي د هغې نه وروسته یو بل پروجیکټ دی ستاسو دا د بهر نه خلک را روان دي هغه په کالام کې هغه سکي ویلیج کله پوره جوړول غواړي انویسټمنټ پکې انشاءالله د هغې سره هم انشاءالله دا ټوریزم چې دی څومره پروموټ شوی دی سپورټ شوی د عمران خان صاحب د ویژن مطابق او د هغه د خواهشاتو مطابق نو هغه به دلته پوره یو کلی جوړوي دا کې به ډېر ځوانان نوکران کېږي او د هغو به هم نور ډېر کارونه کېږي انشاءالله ورځي زما سره دلته د پي کې 3 ملګري ناست دي هغو خبرې کولې خو ډاکټر حیدر وایي سبا به پي کې 3 کې پروګرام دی نو زما خیال د پي کې 3 د مټایي به پي کې 3 کې وخورو خو هغه ده که نه دا به هلته وخورو انشاءالله ورځي دا به درته ووایم ګوره یو خبره واورئ دې یو منټ دې خلکو واورئ زه ته یو خبره کوم دا یو الزام به لګېدو چې په دې علاقه کې چیف منسټر صاحب دورې نه کوي ما دورې ځکه نه کولې زما په جیب کې څه نه و چې زما په جیب کې څه نه و تاسو خو وزیر اعلی هم په دې راغونډې کې چېرې موږ له به څه راکړي نو چې جیب تشي مزه کوي د اختر په ورځ باندې چې ماما یا تره د وراره یا خورې چې ته منه کوي چې ما له به دې څه راکوي راکوي به که نه ما وایي چې جیبونه مې ډک شي نو بیا به زه دورې کوم نو سټارټ مې د دې ځای نه واخیستو انشاءالله سبا پي کې 3 ته روان یم بیا به عزیزالله ګران ته ځم بیا به ډاکټر امجد ته ځم بیا به فضل حکیم ته ځم انشاءالله ورځي دا ټول علاقې به ګورم او پوره خیبر پښتونخوا دا نه دا به هم ګورم مانسیرې ته هم روان یم کرک ته هم روان یم بنو ته هم روان یم او دې ټول خیبر پښتونخوا ته روان یم په هر ځای کې به جلسه کوم پېښور کې به هم انشاءالله جلسه کوم دې خلکو ته به ښایو مانسیره دې خلکو ته به ښایو کوهستان ته به هم ځم انشاءالله دې خلکو ته به ښایو چې په عمران خان کې اوس هم ګورې زور شته د هغه کلاړیان د هغه سره ولاړ دي او دا به ورته بیا هم ښایو چې خلاصېږي رانه په 2023 بیا خیبر پښتونخوا د کپتان دی انشاءالله ورځي داسې په الاسانه مو نه پرېږدو انشاءالله ورځي ښه په کلاره او ښه په دغه باندې به دا کارونه کوو په تلو کې یو خبره ده کومه صرف هسې تپوس ته نه کومه یو تپوس ته نه کومه یو منټ د پاسپورټ آفیس خبره وشوه خبره اورئ یو منټ زه دا پي کې 2 والا خو پکې لاس اوچت کړې که نه دا پي کې 2 والا واضح آواز یا پاسپورټ آفیس منظور یو منټ زه لږه دا پي کې 9 پکې لاس اوچت کړې مټه دا مټه دی ګپ لګوئ پاسپورټ آفیس واپس زنده‌باد او دا راته ووایئ دا پي کې 3 پکې لاس اوچت کړئ مټه ګپ لګوئ
دا جواب نه کوي پیګېدري به کې راځو چې کوي نه کوي یار نه کوي یار چیرته راغلو هغه امټه به کې بیا راځو چې کوي ماما یو منټ نور خبرې مې سره کړې وې خدا مراد په ایمرجنسي کې روان دي اسلام آباد ته عمران خان صاحب غوښته دی بعد ځي وره خبره وره کنه ګوره اپر سواد دي جوړه وسایل بوله ګوره وسایل بوله څنګه ګوره داغه او ډېر غټ بجټ پکار دی لکه ما پرې دی अब हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के कुफ्ते तो मंजूर है फिर डेरा मनाना पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान